او یو بل حدیث دی انس رضی الله تعالی عنہ راوی دی ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره. پیغمبر خدا وی په کوم کور کې چې قرآن لوستل کیږي یا کور بر خیر او برکت ډکی. اول بیت الذي لا يقرأ فيه القرآن، او هغه کور چې قرآن پکې نه لوستل کیږي یقل خیره، دا غي خیر به کمی. د دې وجه نه چې په کوم ملک کې قرآن لوستل کیږي، په کوم صوبه کې قرآن لوستل کیږي، په کوم ضلع کې لوستل کیږي، په کوم تحصیل کې لوستل کیږي، په کوم کلی کې لوستل کیږي، په کوم کور کې لوستل کیږي، هغه خیرونه بډیری. که پاکستان کې قرآن نظام راغی نو زه به څه ویم درته، زما مخکې دا قرآن پروت دی. والله بالله چې موږ هیڅ قوم ته خدای نه محتاجه کوي. بیا ورشه اگر طالبان دي 20 کاله د امریکې سره وجنګېدل، د هغې نه مخکې 14-15 کاله د روس سره وجنګېدل او د ملک د جنګونو کې زرې زرې که ورشه ښه ماړه دي زموږ نه. موږ دلته راولږې مړه شو او شپه ورځ په موږ باندې د ظلم کاسې راوړي او د ظلم هغه داستانونه دي. نور څه کې خو د دې بیمار له چې ته نن یوه ګولۍ او پلته رالې او 5 ورځې پسې راله، میاشت پسې راله، ورشه تپوس یې وکړه او ورشه هلته دلته زموږ دې کسانو څه خبره کړې وه، دې وزیرانو دلته زموږ یو دغه غونې بوتل غونې وزیر احساس کړی خارجه، هغه څه خبره کړې نو هغه ځای کې هغه وزیر خارجه ورته طالبانو ویل زموږ غم مه کوئ، خپل وکوئ، خپل غم وکوئ، موږ ښه ماړه پټ یو، په تش لاس باندې ماړه وپټ دي، موږ به بیا سوکړه خورو او ساک پورې بیا پورې کوو، خو موږ به آزاد قوم یو، موږ به د MF او د ورلډ بینک غلامان نه یو، موږ به د یهودو او د امریکې غلامان نه یو، دا خو د امریکې او د یهودو غلامان دي. او دا موږ او تاسو باندې چې دا کومه ګراني راغلې ده دا زموږ او ستاسو راوینه راکوي او دا یهودو ته روانه ده، ځکه چې د هغې قسطونه اوس دوی ورکوي، د هغې هغه سود ورکوي، هغه نه، هغه سر ته نشي رسولی.